د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دور شي نصرانی د عمر بن عبدالعزیز عدالت ته وښی. مقدمات یې شکړله د هشام بن عبدالملک په باره کښې چې عبدالملک بن هشام بن عبدالملک د بادشاه چې کوم زیای دی ټوله دولت اسلامیه چې کوم بادشاه دی هغې زیای دی هغې د مونه مځکه عصب کړی دو. قدرمند دی دا هشام بن عبدالملک او دا نصرانی عیسائی په عدالت شي په یو بروبار دروي یو سرته بل سرته. هشام بن عبدالملک چهره تکس عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د هشام چهره سره کیږي اور په اور. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په وپیدا چې دته کرنډ ورغی دی غوسه شو چې کنه زه د بادشاه سلامت زیای یم ایمو سره خداس نه وی په کور. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي په د ښځې بنده ودره ځکه شریعت حقہ کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو. چې د حق شریعت د عدالت شان دادا ہے چې نن د بادشاہ زیای په عدالت سے د نصرانی د عیسائی سره برابر ملوي. دا ته ودره کته د بادشاہ زیای د بادشاہ زیای د څه شي د رسول الله تعلیم متدا دی چې عدالت ته څوک درته وشي برابري دروا آکه مسلمون وي که کافر وي. دا ته ودرېږه رمه سره ترخوه چهره د حسین د سره سره غوسې مه کوه. دا خبره بده ما در لګوه چې کله د مشت حکمرانون د الله جل جلاله نه ډارېدل د الله خوف خشیت یې په زړه کې شو. د دنیا خوف د کافر روم د کافر دبدبای په زړه کښې نه وه. الله جل جلاله د دنیا نظام سرګې ورسره چلوي. قدرمند دی د عراق د فارس یو ولي دی مغیره بن ارطاد دا خط ورلږي عمر بن عبدالعزیز ته ورته وایي د حضرت د فارس د ایران خدا سے حل دی د ایران خدا سے حل دی په هغې وخت شي چې دا غریب خلق زه په دا باندې ډارېږه چې په کبریایي په غرور شه نشي مبتلا. الله دومره فراحي پې بنده کړي د مور دا یې ورته وایي واپس خط ورته لیکي په دې خپل عوام خپل مسلمانان د الله په حمد د الله جل جلاله په شکر باندې آماده کړه. تعلیم ورکړه ترغیب ورکړه د الله په شکر باندې چې الله شکر گزار بنده کله د میز بادشاهون میز صاحب اقتدار طبقې د خپل عوام قدر د خپل عوام سره یې زړه خوړه د الله جل شانه نه د خپل عوام په باره کښې ډارېدل. الله د اسماني نظام ورسره بدل کړ. الله د مځکې نظام ورسره بدل کړ. قدرمند الله جل جلاله دا ایمیش حکمرانون ته د خپل رعایت سره د همدردۍ د فکر نصیب کړو. وما علینا الا البلاغ.